نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. سورة البقرة 211 نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکو کې د بنی اسرائیلو د يهوديانو د الله پاک د احکاماتنا انکار او د هغې مخالفت ذکر شو او په دې رکو کې هم د بنی اسرائیلو د قرآن کریم د آیاتنا او د الله رب العالمین د احکاماتنا خلاف ورزي ذکر کیږي. بنی اسرائیلو باندې الله پاک ډېر زیات انعامات کړیو او د انعاماتو باوجود دی بنی اسرائیلو به مخالفت د الله پاک د احکاماتو کو. نو الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دی خلکو نه تپوسو کا چې دی تمنګ څومره ډېر دلایل د خپل وحدانیت بیان کړي دي لیکن دی سره د دومره انعاماتو چې من او سلوا دي په اوبو کې لارې دي د ګرمۍ نه سوري دي د تیارې د پار رڼا ده لکه څنګه چې مخکې تیر شوي دي او د دې سره سره په دې بني اسرائیلو کې موږ ډېر پیغمبران تیر رالیږلي دي لکه په دوی کې 4,000 پیغمبران رالیږلي دي. په کار دا وه چې دی د الله پاک د انعاماتو شکریه ادا کړې وي او احکامات یې منلې وي. لیکن دا بني اسرائیل د خپل عادت موافق د الله پاک د نعمتونو ناشکری کوي او د هغې سره سره د الله پاک د احکاماتو خلاف ورزي او مخالفت کوي. نو الله فرمایي چې څوک زما د انعاماتو ناشکري او د احکاماتو مخالفتو کې زه به هغه ته سخت عذاب ورکوم. بل کافرانو مشرکانو صحابه کرامو غریبانانو پسې به ټوقې کولې. حضرت بلال رضی الله عنه، حضرت عمار رضی الله عنه، حضرت صہیب رومی رضی الله عنه، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی الله عنه. د صحابه کرام پس یو مشرکان او مالدارو ټوکې کولې او دی به وی چې دی ته ګوره دام خلک هم د آخرت د خوشحالۍ تمه لري، دنیا کې دومره سخت ژوند تېری او دی په دې تمه پراته دي چې آخرت به زموږ د خوشحالو وي. نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. کافران د دنیا ژوند ته ترجیح ورکوي، په دنیا باندې ځان مغروره کوي او د دنیا په بنا باندې مسلمانانو پسې ټوکې کوي. خو ګوره دا یاد ساتئ کافرانو دا مسلمانان به د قیامت پر ورځ تاسو د پاسه وي، دوی به جنتونو کې وي او تاسو به د قیامت پر ورځ په جهنم کې پراته یې. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي کم مسلمان چې بل مسلمان د غریبۍ د وجې نه سپک وګڼو نو د انسان به د قیامت پر ورځ باندې رسوا شي او کم مسلمان چې په بل مسلمان تهمت ولګو
نو دا مسلمان به د قیامت پر ورځ د اور په ډیرې باندې ناستي او د خپل ځان تکذیب په خپل باندې کوي وی به چې ما دروغ ویلو په دې مسلمان می تهمت لګولو نو د قیامت پر ورځ به دا مسلمانان غریبانان په جنت کې وي او دا کافران به لاندې په جهنم کې وي دا د مسلمانان د پاره د آخرت د کامیابی بشارت دی مسلمان دی په غریبه باندې خفه کیږي نه غریبانان صحابه کافران به په ځکه ټوکې کولی نو که مسلمان غریب دی د الله د شکریا ادا کی او په خپل حالت باندې صبر وکي کمالداری او غریبی د دې دوه اختیار د الله سره دی بیا الله پاک د پیغمبرانو دنیا ته درالېګلو مقصد ذکر کوي چې دنیا ته پیغمبران منسل را لېګو نو د دې لپاره چې په مقدس مکه باندې دی د الله منونکو ته بشارت ورکړو د الله مخالفین او نافرمانو ته د جهنم او د عذابونو ير ورکړي د دې لپاره چې قیامت پر ورځ د کافران بیا عذر بیان نکړي چې موږ ته څوک راغلی نو پیغمبران ورته راشي د الله دین ورته بیان کړي او بیا الله فرمایي چې مخکې خلک دا په یو دین باندې اوس په کوم دین باندې حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمای چې د آدم علیه السلام د وخت نراواله تر د نوح علیه السلام پورې خلک صرف په دین اسلام باندې او د هغې نه بعد کفر اختیار کو نو نوح علیه السلام الله پاک دوی ته راولېږو یا نوح علیه السلام په دور کې ټول خلک کافرانو الله پاک نوح علیہ السلام را اولیگو د دې په بنا باندې کان الناس امه واحده یو امت مسلمانان یا یو امت کافران آدم علیہ السلام نه تر د ادریس علیہ السلام پوری په دې زر کال کې ټول خلق صرف په دین اسلام باندې متفق نه په عقاید کې اختلاف او نه په اعمال کې اختلاف ادریس علیہ السلام نه بعد له خلکو کفر او شرک شروع کو تر دې چې ټول خلق کافران شو الله پاک نوح علیہ السلام پیغمبر جوړ کو د په دعوت باندې اتیا کسان مسلمانان شو دا غي نه بعد نوح علیہ السلام د الله نه سوال وکړ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے رب زما لا تذر على الارض تم پریک دا پزمک باندې من الكافرين ديارا د کافرانو نکور کافرانو کورن اوران کا یو کورم ولا مپریک دا الله جل شانه سیلاب راوست طوفان راغی نوح علیہ السلام سره د مسلمانانو محفوظ او څومره کافران د الله دشمنان الله پاک هغه ټول ختم کړل نو په دې وخت کې بیا صرف مسلمانان پاتې شو نوح علیہ السلام دور کې صرف مسلمانان دي نوح علیہ السلام اولاد حام سام یافس او کنعان په سیلاب کې هلاک شو او حام سام یافس د دې اولاد شو بقای انسانیت د نوح علیہ السلام د دې بچو نه خور شوی دي د دې وجنا نوح علیہ السلام ته آدم ثانی ویل شي او په هر دور کې چې کله د الله د دین باغیان ناغلی دي نو الله جل شانه دوی ته پیغمبر را لېږلی دي تر دې پوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او د نبوت سلسله بند شوله تر د قیامت دوره دی پوری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بل پیغمبر ناراضی چان چې دعوه کوله دا به دروغجن وي بیا الله پاک فرمای چې د خلکو اختلاف وکړو حق ته دی اون رسیدل نو د دې په باره کې وضاحت دا دی چې يهوديانو ته الله پاک وی چې تاسو یو ورځ خوخه کې د عبادت د پاره په کوم ورځ به عبادت کوئ د جمعې مخوخه ده دی نه د جمعې نه کومه مخوخه ده وې زمونږ د خالی ورځ خوخه ده دی د خالد ورځ انتخاب وکړو بیا عیسیانو ته ویل شو
چې تاسو یو ورځ د عبادت د پاره خوخه کوي، کوم ورځ مو خوخه ده؟ د جمعې مو خوخه ده؟ دی وی نه د جمعې مو نه د خوخه. نو کومه مو خوخه ده؟ دی وی زمونږه د اتوار ورځ خوخه ده. اتوار ورځ دوی خوخه کړه. بیا مسلمانانو ته ویل شو چې تاسو ځان ته د عبادت کوي یو ورځ خوخه کوي، د جمعې مو خوخه ده. مسلمانانو د جمعې ورځ خوخه کړه. الله پاک فرمایي چې دی حق ته ورسېدل او يهود او عیسایان خطا شو. عیسایانو اتوار ورځ غوره کړه، يهوديانو د خالي او مسلمانانو هغه د جمعې ورځ خوخه کړه. نو پدې کې مسلمانان حق ته ورسېدل. بیا الله پاک د جنگ خندق په موقع باندې کله چې په صحابه کرام باندې ډېر زیاته سختی راغله، بای صحابه کرام ډېر زیات پریشان شو چې یا الله مونږ کو په حق باندې یو او بیا دا کافران مونږ ته دومره تکلیف راکړي. الله پاک فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. دا آیت الله نازل کړ چې تاسو مسلمانان جنت ته داخليږي، نو پتا سو باندې د مخکنو خلکو په شان امتحانات ولې نه راځي. سو مخکنو خلکو د دین د پاره څومره قرباني ورکړي دي، لکه بعض پیغمبرانو هغه د دین د خاطره کافرانو په ارو باندې شهیدان کړي دي، بعض کافرانو پیغمبران قتل کړي دي، بعض نه غوخي. لکه تفسیر در منصور لیکي چې د بعض نه کافرانو غوخي د اوسپنې په ګمنځو باندې لري کړي دي، اډو کې ته جدا کړي دي، غوخي ته جدا کړي دي. نو پاغي دومره تکلیفونه تیر شوي دي، ولې پتا سو به تکلیف نه راځي. او بل دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشهوات. پټکړې شوی دی جنت په مشکلات او په مشقتونو باندې، وحفت النار بالشهوات او پټ شوی دی جهنم بالشهوات په خواهشاتو باندې. نو جهنم د خواهشاتو د دنیا د مزو لاندې او جنت د دنیا د مشقتونو تکلیفونو لاندې. او مزي چرته دي؟ مزي په سکولونو کې دي، مزي په یونیورسيټو کې دي، مزي په بازارونو کې دي، مزي د سیر او سیاحت په چکرو کې په پارکونو کې دي، او مزي په لارو کې بے حیا ګرځېدو کې دي. خو د دې مزو نتیجه کم زیادي وحفت النار بالشهوات، د دې ځای جهنم دی. نو دنیا کې به خواهشاتو پسې لاړ شي، مزي چکرې مکرې خو به ووې، د دنیا زیب و زینت نو مزي واخلي، لیکن زیب یا آخرت جهنم دی. او د مشقتونو زی دین بزدکی، علم بزدکی، او چې علم د کله زدکو په دې بخپل عمل کې دا به نور ترسه. کور کې به د فضایل اعمال تعلیم شروع کې، کور کې به د علماو د نیکانو صالحانو بیانونه لګول شروع کې، کور کې به د قران کریم ترجمه شروع کې، خلکو ته به شروع کې. نو دا مشکلات او مشقتونه خود دې جنت زیدي. حفت الجنت بالمکاره، پټکړې شوی دی جنت په مشقتونو باندې. نو د هر انسان طبیعت غواړي زدي مزي وکم، نو یا به د جنت مزي کې او یا به د دنیا مزي کې. که د دنیا مزي کې جهنم به دي زیوي، او که د آخرت مزي غواړي نو دنیا کې مشقتونه برداشت کې جنت به دي زیوي. اوس مسلمان ته فیصله کول آسان دي. مسلمان دی خپل سوچ کوي چې زه جنت وګټم، دا به مشقتونو باندې. زما طبیعت غواړي چې سکول تلار شم او سکول کې خې چکرې مکرې مو وامه، او سکول کې خې ګپې شپې مو لګوم، او په لاره باندې بې پردګۍ کې لاړم شم. دا د مسلمان زنانه زړه غواړي، لیکن الله وایي چې نه، دین زکه دنیا کې مشقتونه تیر کا، مشکلات تیر کا، خو د دنیا مزي مکوا چې ایسه نه آخرت دی خراب تراب شي. نو جنت به تا ته ملاویږي د دین په عمل او په دین ذکر کې، او جهنم به تا ته ملاویږي په بی دینه باندې او د دنیا په فضولیاتو باندې. او هر مسلمان په خپل باندې پیږي چې منګه مشقتونه د دین د پاره څومره تیرو.
اگر چنن سبا مشقتون د دین د پاره ډېر کم دي، اوس خو سهولت دی، دین آسان دی، عمل آسان دی، سهولت ډېر زیات دی، لیکن بیا هم دغه آسان دین باندې موږ عمل نه کوو. بیا یو صحابي دی حضرت عمر ابن جموح رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کم قسم مال په چا باندې خرج کو چې موږ سره مال وي کم ځای خرج کو په چا باندې خرج کو. الله آیت نازل یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. مال خرج کئ حلال او مزیدار او پاک مال په مور پلار باندې، په رشتہ دارانو، یتیمانانو، غریبانانو، مسافرو باندې، په ودونو کې نه، په نکریزو کې نه، په کویدنو کې نه، په خیراتونو کې نه، په کوم ځای کې خرج کړي؟ مور پلار، رشتہ داران، یتیمانان، غریبانان او مسافرو باندې د نیکۍ په ځای کې خرج کړي. نن زموږ د مسلمانانو سر پیسې ني، خو چې کله په جماعت او په دین باندې لګولي او که کله رواجي د زوی واده یا د لور واده یا کویدن وغیره وي، نو د هغې دپاره بیا په سود باندې رالي، لیکن رواج سر ته رسي. دا زموږ د مسلمانانو هغه دوکهبازي ده چې د دین دپاره ورسره ني او د خپل د فضولیات او د رواجونو دپاره ورسره بیا ډیري او بیا لګي. خلک به راپسې خاندي، نو خلک خو به درپسې وخاندي، خو آخرت کې به څه کې؟ خلک به درپسې خاندي. بیا که جماعت شي، د جماعت ماحول شي، جماعت دپاره ماشوم ولیږي، وایي پیس نشته. ولې لکه پلار مې وایي چې ما سره پیس نشته، پیسې نشته، خو چې سبا د زوی یا د لور وادي هغه درزا دروزي پکې وکړي چې ته به چې خدای پاکه د وزیر اعظم د لور د زوی واده لري که څنګه چل. یتیمانانو باندې، غریبانانو باندې، په مسافرو باندې تاسو خپل مالونه خرج کړئ. بیا الله جل شانه مسلمانانو ته د جهاد حکم فرمایي چې جهاد په تاسو باندې فرض دی. اگر چې دا جهاد تاسو ته ګران دی، تاسو به بد ګڼئ، خو ډېر کرت یو څیز به تاسو بد ګڼئ، حقیقت کې به ستاسو دپاره بهتر وي. ډېر کرت به یو څیز تاسو ښه ګڼئ، به ستاسو دپاره بد وي. په جهاد کې به تکلیف او مشقتونه وي، لیکن دا ستاسو د فایدې دپاره دی. نو الله جل شانه فرمایي سل بني اسرائیل کما آتیناهم، ته تپوس کې پیغمبر علیہ السلام د بني اسرائیلونه، کما آتیناهم څومره ډېر موږ ورکړي دوی ته، من آیت بینه د واضح معجزات او دلایل د الله د وحدانیت. دې ته موږ څومره دلیل ورکړو، څومره معجزات دوی ته راغلو. ومن يبدل نعمت الله، او هر هغه څوک چې هغه بدل کړي نعمت د الله پاک من بعد ما جاءته، پس دا هغې نه چې د ته راغلي وي، فإن الله شدید العقاب، پس بېشکه الله پاک سخت عذاب ورکوونکی دی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ښایسته کړی شوي دي کسانو ته چې کافران دي ژوند د دنیا، ویسخرون من الذین آمنوا، او دې ټوقې کوي په کسانو پسې چې هغوی مؤمنان دي، صحابه کرامو پسې ټوقې کوي چې دا غریبانان دي، او بیا دا وایي که دا پیغمبر په حق باندې وي نو مشرانو مالدارانو به تابعداري کوله. دا ټوقې کوي. والذین اتقوا، کسان چې هغوی تقوی اختیار کړه، فوقهم د پاسه به وي د دې کافرانو یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې، یعنې په جنت کې به وي. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، او الله پاک رزق ورکوي چاته چې غواړي بې حسابه. کان الناس امة واحدة، او خلق یو امت مسلمه یا امت کافره. امت مسلمه د آدم علیه السلام نه تر د ادریس علیه السلام دور پورې، او که امت کافره شي لکه عبدالله بن عباس رضی الله فرمایي، نو دا به هغه دور شي چې کوم وخت کې نوح علیه السلام راتلو، نو په دغه وخت کې مؤمنان نو ټول کافرانو. فبعث الله النبیین، پس لیږي الله پاک پیغمبران، مبشرین زیر ورکوونکي مؤمنانو ته، ومنذرین او يرونکي کافرانو لره. وانزل معهم الكتاب بالحق، او نازلی الله پاک دوی سره کتاب په حق باندې، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه،
د پارا دی چې دی فیصلو کې په مابین د خلکو کې پاسه کې چې دی پای کې اختلاف کوي ومختلف فی اختلاف نه کوي په د حق الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات مگر کسان اوتو چغی ته کتاب ورکړی شوی دی من بعد ما جاءتهم البينات پس داغنا چراغلی دوی تواضح دلائل بغیم بینهم د وجه د سرکشه د دوینا اختلاف د جهالت د وجه نه کوي د سرکشه د وجه فهد الله الذين امنوا پس هدایت کې الله پاک کسانو ته چې مؤمنان دي لماذا غس اختلافو فيه من الحق باذنه چې د اختلاف کو پای کې د حق نه باذنه د الله په حکم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم او الله پاک هدایت کی چاته چغواړي الى صراط مستقيم د لارې نیغي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ایتاسو ګمان کوي چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او حال دا چې نو نوې راغلي تاسو مثال کسانو چې تیر چې مخکې تاسو نه او شان تکلیفونه مستهم البأساء والضراء چې رسیدلو دیتا البأساء غریبی والضراء بیماری وزلزلوا او دوی خوځول شوی په تکلیفونو باندې حتی تر دې پوری یقول الرسول چې وبوي پیغمبر والذین آمنوا کسانو چې غي مؤمنان معه د سرا متى نصر الله کلب امداد د الله پاک الا خبردار ان نصر الله قریب بشک امداد د الله پاک نږدې دي يسالونك ماذا ينفقون دوی تپوس کی ستانه پیغمبر علیہ السلام چې کوم شي دوی خرج کی پچا باندې قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام ما انفقتم هغه شی چې تاسو خرج کوئ من خیر اند سپاک حلال مالنا فللوالدین پس په مور پلار باندې خرج کړي والاقربین او پر رشتہ دارانو خرج کړي والیتامو په یتیمانانو باندې والمساکین او غریبانانو باندې وبن السبیل او مسافرو باندې مسافر مصداق عام طور طلبا دي یا علما دي یا مجاهدین دي یا حاجیان دي وما تفعلوا اغه چې تاسو کوي من خیر د سنې کینا فإن الله به علیم پس بشک الله پاک پاغي باندې پیری کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی پتا سو باندې jihad وهو کرہ لکم او حال دار چې دا بد غنی کرہ لکم دا ګران دی او بد تاسو د پاره تاسو ګران ښکاری وعسى ان تکرهوا شیئا او قریب دا یقیني خبر دی او شی چې تاسو بد غنی وهو خیر لکم او دا بهتر وي تاسو د پاره وعسى یقیني خبره ده ان تحبوا شيئا وهو شر لكم چې او شی تاسو محبوب غنی تاسو د پاره دا بد وي والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پاک پیږي وانتم لا تعلمون او حال دار چې تاسو نه پیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين